الرحیم. نن مې تاسو لپاره په خپل نوي ویډیو کې د یو بالکل نوي سیس سره چې ان شاء الله هغه به تاسو په مختلف سورسز کې نه ملاوي شي کوم چې تاسو په ډیلی روټین کې یوز کوئ. هغه دي زموږ سره ون لاینر کی پوینټس. ون لاینر کی پوینټس د امډیکیټ سیریز لپاره د دې مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې زمونږ زیاته سټوډنټان یا خپل ټیکسټ بک د کې پی کې بورډ یا د پنجاب بورډ یا مختلف سټډي کې یا فیډرل بورډ سټډي کې نو په هغې کې ورته بعض خبره چې بار بار ریپیټ ملاویږي خو چې کله د دغې خبرې جوور مقصد ته ننوځي نو ورته نه ملاویږي ځکه چې ټول سټوډنټس چې هغه اکیډمیز ته نشي تللی ټول سټوډنټس چې نو هغه یوټیوب فیسلیټیز اویلیبل نه وي ټول سټوډنټس ته چې دی ښه ټیچرز نه اویلیبل کېږي نو په دې کې ما هغه خبرې راغونډې کړي دي په دې ون لاینر کې چې د یو ورډ او د هغې پنځه شپږ قسمه ډیفینیشنز چې هغه د مختلف سورسز نه په هغې کې ایم سی کیوز د پریویس پاست پیپرز نه د مختلف یوټیوب کوم چې بالکل ډېر زیات مطلب دغه دي د سټوډنټس خوښ دي هغه چینلونه د دې نه علاوه د مختلف بوکس نه ما راغونډ کړي دي او تاسو ته مې چې دی پرزنټ کوم ان انشاءالله. نو انشاءالله چې کله مې یو سټوډنټ ته وګوري نو ایم سی کیوز د دې نه چې بیا په هر قسمه سټایل جوړېږي ځکه ایم سی کیوز راټکول او هغه په ذهن کې ښودل هغه دونه فایده نه ورکوي چې څوک به تا د کنسپټ خبرې په ذهن کې ایښودي. نو راځئ چې نن د کیمسټري د امډیکیټ سیریز ون لاینر چې دی هغه سټارټ کړو او د دې نه ایم سی کیوز څنګه جوړېږي هغه سره ډسکس کړو. ښه د ټول نه اول چې نن زموږ کوم ټاپک چې دی هغه دی لیمیټینګ ریجنټ او ایکسس ریجنټ. لیمیټینګ ریجنټ او ایکسس ریجنټ. نو اولني اووه خبرې مې تقریبا د لیمیټینګ ریجنټ باندې او داسې ورپسې پنځه اهمې خبرې چې دی په ایکسس ریجنټ مې شاملې کړې دي. ښه جي اولنۍ خبره ده په لیمیټینګ ریجنټ باندې چې لیمیټینګ ریجنټ څه شی دی؟ لیمیټینګ ریجنټ از کمپلیټلی کنزیومډ ریجنټ. دا هغه ریجنټ دی چې هغه مکمل طور چې دی هغه یوز کیږي په ریاکشن کې. نو ایم سی کیوز په دې څه جوړېږي چې which of the following consume completely. اپشن درکې تعالی چې ریاکټنټس بیا درکې لیمیټینګ ریاکټنټس یا ریجنټ بیا درکې ایکسس ریجنټ یا درکې چې all of these. نو بیا تاسو ته چې دا خبر یاد وي چې لیمیټینګ ریجنټ چې هغه کمپلیټلی کنزیوم کیږي. دغه شانتي بل اپشن دی وایي لیمیټینګ ریجنټ ډیټرماینز د میکسیمم اماونټ اف پروډکټ فارم. د لیمیټینګ ریجنټ چونکې د ټولو نه اول کنزیوم کېږي د ټولو نه اول ختمېږي دې وجې نه پروډکټ چې دي هغه هم دې ډیټرماین کوي چې ما لکه پروډکټ څونه جوړېږي. نو په دې چې کوم ایم سی کیوز جوړېږي هغه داسې چې which of the following determines the maximum amount of product. نو بیا به تاسو ته پتې پای کې به اپشن چې هغه تاسو لیمیټینګ ریجنټ لیکئ. تھرډ نمبر کوم ون لاینر چې دی هغه دی The reagent producing smallest amount of product is limiting agent. په یو سکوز کې ما دا کتل اکثر مونږ لیسي یو چې په کتابونو کې ورکړي چې میکسیمم اماونټ اف پروډکټ لیکلی مونږ او اوس یو څه کې چې تاسو smallest amount of product ټکی راشي نو بیا وړه کنفیوز وي. نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې که تا ته smallest amount راځي او که تا ته میکسیمم اماونټ راځي خو پروډکټ چې دی هغه د چا په کنټرول کې وي هغه د لیمیټینګ ریجنټ په کنټرول کې. نو د دې نه یو ایم سی کیوز جوړېدی شي. خجی بل خبر امپورټنت دا باندې ایم سی کیوز نه اخیستې ده چې theoretical yield is calculated using limiting reagent. اب ایم سی کیوز پرې داسې راغله په یو سورس کې چې which of the following is used to calculate theoretical yield. لکه theoretical yield زه څنګه کالکولیټ کولی شم نو خو اتومیټیکلي خبره ده چې لیمیټینګ ریجنټ چې دي هغه پروډکټ کنټرول کوي. چې څونه پروډکټ جوړ شي theoretical د بیلنس اکویشن هغه زه د theoretical yield د هغې نه علمه نو اتومیټیک خبره ده چې لیمیټینګ ریجنټ چې دی هغه باقاعده تھیوریټیکل یونټ چې دی هغه موږ له هم کالکولیټ کولی شو. نو په دې باندې داسې ایم سی کیوز جوړېدی شي. ښه جي اوس سپوز زما سره یو ریاکټنټ دی یو ریاکټنټ لیمیټینګ ریجنټ دی او بل ریاکټنټ ایکسس ریجنټ دی او د دې نه پروډکټ جوړېږي. نو کوېسچن راځي چې که چېرته کې زه دا ایکسس ریجنټ چې دی هغه هم ته پته ده چې دی په اماونټ کې سیوا دی زیات تر دی په اماونټ کې که زه دې کانسټنټ ساتم او دې بدلوم را بدلوم دا لیمیټینګ ریجنټ نه بدلوم دا کانسټنټ دی او زه دې بدلوم لکه اوس د 2 مول دی او زه دې کله 3 مول علم کله 4 مول علم کله 5 مول علم نو آیا په دې پروډکټ باندې بس اثر پرې باسي که نه. نو داسې مې ایم سی کیوز راغلی دی چې which of the following can
produce product if its amount remain unchanged. نو اتوماتیک خبره ده چې لیمیټینګ ریجن د وجه نه ریاکټنټ کنټرول کیږي پروډکټ کنټرول کیږي نو کته ور د ایکسس سیوا کې کومه هدي په د مطابق به یوز کیږي کنه مثال لکه اوس فار ایگزامپل لیمیټینګ ریجن دوه بال دي او ایکس ریجن تکله درې علي کله سلور کې کله پنځه کې نو کو کړه د سو بو سره دوی یوز شي دا به ایکسس پاتې کیږي صرف بدون شي چې ایکسس ریجن بډیر شي نور پروډکټ هم اقي کم چې د لیمیټینګ ریجن په کنټرول کې نو دی وجه دا ام سی کول د سورس تمہارا غسته دا ول لایدر to keeping limiting reagent constant while changing excess reagent because limiting reagent constant ساتم او excess reagent چې هغه بدلوم را بدلوم بیا به څه کیږي the product will form according to the limiting reagent نو بیا هم د limiting reagent مطابق product جوړیږي په دې سیکول دي سو چې what will happen if we increase the amount of یا double the amount of excess reagent نو option راغلو چې د product will be increased. Number 2 دویم option دا چې product will form according to the limiting reagent نو دا answer صحیح دی کوم چې وایي چې product will form according to the limiting reagent او بل option دا چې product will never form نو دا خبره هم غلطه ده ځکه چې reagent ملاویږي نو خامخا product به جوړیږي څلورم option دا چې الګ دې خبره غلطه ده نو زما د دې خبرې مقصد څه دی د دې خبرې مقصد دا دی چې لیمیټینګ ریجنټ ته کانسټنټ ساتي او اکسیجن ډیر وکنه لسکوا مول شل مول 30 مول 20 مول نو پروډکټ به بیا هم د لیمیټینګ ریجن مطابق جوړیږي نو څنګه وګورو دا خبره هم د لکه کمپلیټلی یوز او فرست لکه یوز کیږي او کنټرول کې پروډکټ هم داغي مطابق خبر ده خو لکه الفاظ بدل بیا وړه کنفیوز په ام سی کیوز کې خاجي نو بل اپشن دی وای لیمیټینګ ریجن نیور افیکټ بیلانس ایکویشن limiting reagent چې د بیلنس ایکویشن نه متاثر کوي limiting reagent never affect balance equation balance equation دې نه متاثر کوي ځکه balance equation خپل ځای equation دې خپل ځای balance دې موږ به صرف calculation کوو صرف calculation amount په calculate کوو دا د balance equation د سره تعلق نشته a reaction stops because of limiting reagent reaction بس start کیږي د limiting reagent نه لکه اوس دې ګورئ دوه limiting reagent البته شل اکسس ریجنټ دي نو دا دوه به د دوه سره ملاوي شي اتوماتیکلی ریاکشن به سټاپ شي نو دا 15 دا و پوینټ چې دي دا د مختلف سورس د مختلف ام سی کیوز کې راغلي دي نو دا غي مطابق ما تاسو ته ډیسکس کړم خجی بل د اکسس ریجنټ سوی دا هم په دې 15 پوینټ دي او په دې ام سی کیوز راغلي دي وای د ریجنټ which remains unreacted کوم ریجنټ چې unreacted چې پاتې شي لکه ګوره په دې کې ما تاسو اگزامپل درکو چې دوه لیمیټینګ ریجنټ دي تقریبا چې ست چې هغه ایکسس ریجنټ دي دا دوه یو شو بقایا درې چې هغه څلور چې پاتې شو نو ځکه مونږ وایو چې د ریجنټ which remains unreacted چې کوم کې سره صحیح سره unreacted پاتې شي نو هغه صحیح هغه ایکسس ریجنټ دي نو دا یو ام سی کوس په دې جوړیږي چې which of the following remain unreacted after completion of reaction نو اپشن به تاسو درکې لیمیټینګ ریجنټ ایکسس ریجنټ A B دواړه D none of these نو اتوماتیک خبره شو چې ریجنټ چې هغه ایکسس اب انریکټډ پاتې کیږي نو اپشن نمبر ایکسس ریجنټ والا بیا صحیح خجی پوینټ نمبر 2 دی وای د ریجنټ which is present in greater quantity than required quantity کم ریاکټنټ چې وای ریجنټ which is present in greater quantity کم ریجنټ چې په ډیر مقدار موجود دی کم ریجنټ چې په ډیر مقدار موجود دی د ریکوایرډ نه هغه ته مونږ وایو چې ایکسس ریجنټ لکه اوس فار ایگزامپل زه یو ریاکشن لیکم لکه اوس فار ایگزامپل زما سره دی N2 3H2 او دا غنه جوړیږي 2NH3 دا زما سره یو ریاکشن دی اوس په دې ریاکشن کې ما ته پته ده چې یو مول د نایټروجن یوز کیږي او 3 مول د هایدروجن چې یوز کیږي او زه ولګم چې د مقدار چې ما ته پته ده یو د پر 3 هایدروجن پکاري لکه د یو نایټروجن لپاره 3 هایدروجن پکاري او زه ولګم د یو نایټروجن لپاره 6 هایدروجن ناولم 6 هایدروجن ناولم 6 هایدروجن ناولم
نو دا خبره فټ کیږي کنه وای د ریجن which is present in greater quantity کوم چې په greater quantity کې موجود دی لکه په کار والا یو لتري دی او مال یو سره شپږ اغستې نو پته ولګی دا چې کوم د ریکوایرډ اماونټ نه یعنی کوم چې د بیلنس اکویشن موږ ته معلومیږي چې دله په کار دونه دی او راغسته موږ ډیر دی نو هغه بس اکسس ریجن زموږ سره excess reagent always left after completion of reaction excess reagent به خامخا پاتې کیږي excess amount به خامخا پاتې کیږي excess amount به خامخا اضافي پاتې کیږي دا ایگزامپل ما تاسو درکو لکه اوس دا a چې دا لیمیټینګ ریجنټ دی دا شانتي B او B چې دا excess reagent دي دا دوه ریاکشن کوي نو تاسو ته پته لري چې A او B دا یو جوړ شي دا شانتي دا به یو بل جوړ شي دا شانتي دا به بل جوړ شي نو ګورئ چې دا تقریبا دا درې چې دي هغه excess کې چې پاتې شو او unreacted پاتې شو او دا excess reagent څخه پاتې شو نو excess reagent always left after completion of reaction نو excess reagent همیشه چې د completion of reaction نه پس پاتې کیږي 4 number point دی with increasing amount of excess reagent no effect on product formation is observed وای کله چې مونږه د excess reagent amount ډیر کو دا with increasing amount of excess reagent ته ډیر وا ګوره دلته کې 1 2 3 4 5 6 مارا غستو اوس ما 17 غستو 8 مې غستو 9 مې کړ نو آیا په پروډکټ فارمیشن اثر پیوته نه ولې اقدري دریو هغه اقپیر دی نور بس excess amount unreacted amount ډیر شو نور په پروډکټ په دې اثر نه پری باسي ځکه with increasing amount of excess reagent چې excess reagent ډیر شي no effect on product formation is observed نو په product formation بالکل اثر نه پریوزي ها په دې سم سکیوز جوړیږي په دې سکیوز جوړیږي چې increasing which of the following will affect product formation نو limiting reagent درکړه ده B درکړه ده excess reagent C درکړه A B دواړه درکړه نه پلیز limiting reagent د وجنه product کنټرول کیږي کته excess reagent ته سیوا کیه کوم نه بس اصل نه پری باسي دا خبریا ساتي سکیو 4 څنګه راځي بیا سره حساب کول شي 5 number point if the amount of limiting reactant is increased kada limiting reagent amount increase شي the excess reagent become limiting reagent خاص یو کوېشن پریوزي کې مال دلو چې آیا مونږه د limiting reagent excess کول شو بالکل excess کول شو ګورئ په دې کې تاسو ولګیږئ دا درې ریاکټنټو زوره کې د ما ورته تقریبا شپږ موټه نور ایډ کړل بلکې وہ اته نه هم ایډ کړل نو ګوره 4 12 دا تقریبا 12 مول شو او دا چې دي تقریبا هغه نه مول دي نو تاسو دې کمپیریزن لګوي چې کمپیریزن وشي ګوره دا د بي سره دا د بل بي سره نو ګوره 1 2 3 نو دا درې جوړ شو دا شانتي دا د دې سره دا شاندار دې سره او دا دې سره نو A B ګوره نور پسې جوړیږي ها دا شانتي اوس دا د دې سره دا د دې سره او دا دې سره تاسو ګورئ بیا هم سن سه اماونټ چې پاتې شو نو په ټیم کې دا لیمیټینګ ریجن لیول لیمیټینګ او ما اماونټ سوا کوم دا ایکسس ریجن شو او هغه ایکسس چې هغه لیمیټینګ شو نو بالکل دا خبره صحیح ده چې کثرت اماونټ اف لیمیټینګ ریاکټنټ سیوا شي کثرت اماونټ اف لیمیټینګ ریاکټنټ سیوا شي نو excess reagent چې دا limiting reagent کېدای شي دا خبرې هم دي دا خبرې چې دي دا ما د مختلف سورسز نه د MCQs بوکس نه د پاس پیپرز نه د یوټیوب چینلونو نه د مختلف ځایونو نه مختلف ډیفینیشن راوړل کړي دي او په دې هر یو باندې MCQs جوړیږي زموږ زیاته سټوډنټان څه غلطي کوي هغه بس خپل کې کورس وګوري او MCQs کتاب وګوري بس دا پیپر کې نه د یو ټاپک د دنده کم از کم 5.5 خبرې راوچتول هغه کتل MCQs نه راوچتې کته د یوټیوب چینل نه کړه خپل کتاب نه کړه خپل ذهن نه نو ان شاء الله کامیابی به ترلاسه کیږي نو دا زمونږ د ایکسس او د لیمیټینګ ریجنټ تھیوریټیکل ټاپک او ان شاء الله په دې باندې بیا سوال خیر سره مونږه MCQs بیسډ کوم دا تھیوریټیکل خبر دي په دې باندې MCQs بیسډ چې هغه به کیلکولیټ کوو MCQs به سالو کوو او ان شاء الله هغه مواد به تاسو ته ملويږي چې کوم په بل ځای کې تاسو ته نه ملوي نو زما چې کوم ویډیوز دي دا خالي ګورئ او یوټیوب سبسکرایب کړئ شیر کوئ هم ان شاء الله نور مواد ښه مواد تاسو ته ملوي د خدای په امان خدا حافظ